ژوندیاره میړی ژوندی وي که زه اوس چا په بارې کې ویم موږ خو دومره مظلوم یو د بیبي نامه اخلو د هېڅ نه علما څه دي دا ډېر غوساخ دي چونکې د بیبي نامه اخلي خو دغه ځای کې ته د شهزاده قاسم ژوندیاره ورور یې ژوندی بیا هغه سره نکاح کې ته ووایه مجتهد راته ویلي ته ووایه خامنه‌ای ویلي دي ته ووایه سیستاني ویلي دي ته ووایه شعر صدوق ویلي دي ته ووایه څه 200 هجري کې دي کتاب کې راغلی دی کله هغه نه دي اورېدلي کالیګیرې والا په منبر باندې درته کښېني مونځ نه کوي روژه نه ساتي بیا درته کومه خبره کوي که ته یې هغه راته ویلي دي زه یې منم دا اونغه د آیې مصداق قربان د مولا علی علیه السلام کلام څه ولكن يؤخذ من ذاك الشخص ومن ذاك الشخص دشمن څه کوي دشمن هیڅ کله باطل و لباس کې نه راوړي دا درته نه یې څه دا باطل دی دا وخوره لکه مثلا یو دشمن دی کله که چیرې زهر خالص ډېر کي یقیني خبره دی عاقل سړی نه څکي اندی شان سره د حق و باطلو شریعت و د بدعت امام و د شیطان والا دا نظام کوم دی دا مندسې دی واورو دا جمله دشمن څه کوي دشمن باطل راواخلي که بیا ورباندې د حق والا لباس واچوي توجه ما سره دی باطل راواخلي حق و لباس ورباندې واچي کله علی ولی الله شکل کې څومره خروغ لباس دی خدا ما او تا دپاره مثلا د مو اهل سنت ورونه صحابه والا اوس څومره خروغ ټایټل دی حسني سره دوه مسلمانان نه خلاوی شي که کنی مو خود صحابه به احترامی نکن که دسې دی که نه دی مو امهات المؤمنین به احترامی نکن اختلاف خپل ځای کې جایز نه دی مجتهد درته یي د ډار زمانه هم نه دی تاکیه دا خبره زه ډېره کوم به خصوص جمعې خطبې کې د هنګو څه تاکیې زمانه ده تاکیې وجې نه نه کوم چا نه مو ډارېږو ویو که ډارېږو نه ډار والا زمانه ساره د شیعو دپاره یا شته نه دی یا که مثلا کوم ځای کې د تاکیې ضرورت و الحمدلله اوس د تاکیې زمانه تیرا دی مو ته خدای قدرت را کړی دا صفای د بل مذهب توهین حرام دی حرام توهین ما کا حق بیان کا اما توهین ما کا دا مکتب دا کار نه دی لذا دشمن څه کوي دشمن لباس کې نه راځي تو وکسا دو راحت پوری دشمن خیار دی نور خو پریگا دا صدتا مجتہد مقابلے کے مجتہدانم را مخی کو توجہ مدے جوانانو کا نا مجتہدان تربیتی مثلا امریکہ برطانیہ کی گی غبدت سے خبرہ وکی سغنہ و فساد جوڑ شی چونکہ ممکن نہ اس مجتہد والا تتسنگی غلے نو مجتہد والا کا غلے جعلی مجتہد بورتا را مخی کے دا دیر عجیبہ خبر آدھی مجتہد با تامینز کے کا اختلاف آچی کا خرافات راوالی منبر نہ براوالی ازاداری کی براوالی اس مثلا یو مولانا صاحب کا چیرے مثلا یو خبر ہوگی سغا عام خالکو پا مزاج صحیح نوی چھوڑا بعد حالات جوڑی گی خود تک ورطا ہوئی ایسا مثلا کربلا کے لگون دے دا جملہ واورو خیر دے بیاب چیتا بحثم ہو تک ورطا ہوئی ہے صدا خدای باندہ البتہ کسا دا یو جملہ در تا کام تاریخ غالات بیاناول دا بدعت نہ دے توجہ میں دے بدعت صرف دین احکام کوم دیگه که بدعت رسی
دا بدعت نه دی، اما دروغ ورته ویلی شي څه د تاریخ والا. مثلا کربلا واقعې کې شهزاده قاسم او واده والا کومه خبره کېږي دا جمله واورو. دا صرف زه درته دغه دیر کوم یو ریفرنس غوندې لاړ شو مطالعه وکړو. بیبي کبرا والا کومه خبره دی دا اوس مثلا که عالم کړي وی تاب کتلی و څه مثلا دا کافر دی وکسه، خو چونکې عام خال کې کوي بس غا خم دی بهترم دی غایی څه. مثلا شهزاده قاسم و حضرت کبرا دغه خپله کې مثلا نعوذ بالله واده شوی دی. حضرت کبرا د شهزاده قاسم واندیاره دی، واندیاره. تاسو ورته څه واندیار ورته دا د حسن مصنع ښځه دی، حسن مصنع زنده دی. ما خبره غلطه تحقیق وکړو. توجه مې دی که نه؟ واندیاره میړی ژوندی وي که زه اوس چا په بارې کې ویم موږ خو دومره مظلوم یو د بیبي نامه اخلو بیا څه د علما څه دي دا ډېر ګستاخ دي چونکې د بیبي نامه اخلي. خو دغه ځای کې ته د شهزاده قاسم واندیاره ورور یې ژوندی بیا هغه سره نکاح کې ویو کوم دا زیم در ترسان کم زیم در ترسان نه زنه شیونه جوړ شوي چاره سوال لري تاپوس وکا. اوس ما در ورسول ما ته چې نه تاپوس وکا څه مثلا څوک درونه وښیه اندې طریقه دی چاره سوال لري څوک به د بل چې ته رسېږي خو دا مطلب نه دی څه تفصیل کوم که چیرې د چاره سوالو سره هر څه مانې بیا به دا مانې چې څوک د لاس نه ونیسي جهنم ته د ورسې بیا به څه جواب ورکړې. د سوالو سره نه کېږي چوک درسي ځکه خو درته یي ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها. یاد ولره شریعت مو در کړی دی، شریعت پیروي وکړه. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. خبردار د هغو کسانو پیروي ونه کړې، د هغو کسانو خبره ونه منې چې څوک نه پوهېږي جاهل دي. خدا همدې دپاره یې کوم ته ویه مجتهد را ویلی دي، ته ویا خامنه‌ای ویلی دي، ته ویا سیستانی ویلی دي، ته ویا شیخ صدوق ویلی دي، ته ویا څه 200 هجری کې دي کتاب کې راغلی دی. کله هغه نه دی اورېدلی کالیګیرې والا په منبر باندې درته چیني مونځ نه کوي روژه نه ساتي بیا درته کومه خبره کوي که ته یې هغه راته ویلي دي صحیح مانم دا هغه د آیې مصداق جوړېږي. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. عرض مو وکړل صرف د شریعت پیروي سره څوک د پروردګار بنده نه جوړېږي بلکې د جاهل پیروي نه به هم ځان ساتي. قرآن دی که زه څه درته څه یې دا واورو واه خو یې ورو که که اطمینان به راباندې وي خیر دی. ویم مانو ما عرض وکړ ته یې ما منه ته یې ما منه. یوه خبره مې درته دی که سرچ وکړو که مثلا دا ثابته شوله چې دا د حسن مصنع کور والا وه بیا خبردار واندیارې میړه ژوندی وي بیا هغه ویو که دا کسې دا شیونه ټیک دی خفه کېږي خو ګناه دی تاریخي دروغ دی. یو درود یو په محمد و آل محمد باندې. دا دین د سرچ د سټډي والا ځای دی. پکار دی سټډي وشي، پکار دی سرچ وشي. موږ کله کله بحث هم کوو کربلایي سره چونکې سټډي والا سړی دی دعوت ور کوم دوی درې ورځې مطالعه وکړي بیا ما ته هم ویې کیدای شي زه غلط وم. دا جمله واورو زه خو څه معصوم نه یم که مو د حقیقت پیروکاران که چا مثلا دی په خلاف ثابته که زه یې مانم
چو کفر تا نسی که چو کوئی چه مثلا کربلا که فلان دا واقعیا شوی دی دا ندی شوی دی سارا چوک ویو کم کفر تا نسی تاریخی دروغ دی آو دا یو شای دی زنو زنو که انسان بیا سخت گناه طرف تا چیغا لکه مثلا ما عرض وکه کچیره تاریخ که دا صحیحی سواندیاری دی میډیم ژوند دی خدا خو واقعا اهل بیتو په باره کې داسې خبرې کول بیا صحیح نه دی کوم یو درود بیا په محمد و آل محمد باندې دا کسې دشمن دی طریقې سره راځي پکار دی مو